نن سحر تقریبا د سحر د شپږو بجو نه والا تر د دې ټیم پورې مسلسل باران وریدو او د کوکارې سیډ نه او د مرغوزار سیډ نه چې کوم مین خړونه راوتی دي نو هغه اوبو په زیاتوالي کې اضافه شوې ده. ډیر زیات اوبه راغلي دي او هغه چې ډیر نقصان وکړو زمونږ د سترګو وړاندې چې تقریبا هغه 15 شپږ یا 10 میخي چې دی هغه ویوړي د سې د خلکو گاډي په لارو کې ولاړ دي هغه ویوړي کورون ته ولاړ دي دکانونو ته وبدلې دي. ډیر غټ نقصان شوی د کوکارې کم علاقې خلک چې د هغه سره زما خبرې وشناغوي چې په باندې پاته بجې باندې یو ډیر غټ ګلاس شو چې هغه مونږ ډیر زیات راولیو دا غینه پوري نیمه غنټه پس چې د ډیر زیات راوتی او خور چې دی هغه د یو سیلاب شکل اختیار کړی دی چې باغې کې خلکو کورون ته د خلکو دکانونو ته د خلکو املاکو ته ډیر زیات نقصان ورسېدو. د دې مین وجوهات چې دی د نکاسي نظام چې کوم دی غزم بهتر نه دی واسه چې کوم دنو هغه بر وخت کاروای نه کوي صفای نه کوي په هغه وجه باندې دی دا وبځه بځه ډبکیږي نو هغه کورون ته نوځي هغه چې دی دکانونو ته نوځي د خلکو ډیر زیات نقصان نو شو خو چون کې سیلاب ډیر زیات او خلک چې ډیر په یاره ترخه کېو او هغه د منګوري مین خور چې کوم دین هغه ډیر زیات او دغه په زیاتوالی کې اضافه شو او خلک نندارو لګرو د منګوري په خور په پل باندې کوم دی وسوم ډیر خلک تعداد ولر دی ټریفیک دغه سره جام دی باران چون کې وسولار دی خو چون کې وسوم د بو هغه زیاتوالی چې دی هغه مقشن معیار یا قشن دی هغه شان بیږي خلکو ته ډیر نقصان نو شو د اوسه پور چې دی ډیر کورون ته ډیر املاکو ته چې نقصان نسل خو چون کې او ډیره تیز دن دی بل د مدد کول لپاره څنګه نشیدل خواو شاته نو چې څنګه د دې اطلاع مونږ ته میلاو شنه به مونږ بیا کتونکو ته خو چې را سونه نقصان نه کړی دي س املاک ته نقصان رسول دي وستروسه برچه د منګوري خار په منځ کې چې کوم دا خورتل دي نو دې ډیر زیات نقصان کړی د مکان باغ د کورونه خواو شا چې کوم کورونه دی هغه ته نقصان رسول دي په دې کې ګاډي خراب شوې دي په دې کې چې د زناور خراب شوې دي په دې کې د خلکو کورونه ته وبدلې زنانو ته تکلیف دي ماشومان په کورونو کې محصور دي نو په دغه وجه باندې خلکو ډېر مشکلات را مخ دي.